دا ټول د دې حکومت میل ملاپ دی او دلته د ضلع انتظامیه والا راشي نه خبره ناسره پیښولې نورم دکانداران د عوام دشمن جوړی پیښولې دکان ول سیل کې جی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ورو تاسو قربان منصور خان څنګه چې هر هفته تاسو ته یو نه یو خبرونه باندې خبرې کوي نن به موږ په اورو باندې خبرې کوو چې پنجاب اورو بند کړ او په خبر کې چې دی د ډایرکټ د 1400 نه 2200 روپے ته توړو خطه موږ سره یو شهري ولاړ دی هغه سره به خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام اورو راته وای اورو एकदम د 14 نه 2200 تو خطل بسم الله الرحمن الرحیم چې دا ذکر دی کنه چې دا پیل ځل نه دی چې خیبر پختونخوا سره دا کم سوتلی ما جیسا دا ظلم چې کم کیږي او کم سلوک چې کیږي دا سه مخکې د نواز شریف په دور حکومت کې دغه سیدا پښتانه غریبانو او د زنانه بچ کنه پرېنونو کې ولاړ وي او دا وړو چې کم دي دا باندې ملایوي دل دا همیشه چې کم دي پنجاب کم چې وفاقي ګورنمنت د نواز شریف ګورنمنت اکثر لچ راشي نو دي چې کنه پښتنو سره د ظلم او زیاتې راوخي لہذا و چې کم غنم او وړو پنجاب په خیبر پختونخوا باندې بند کړل د دې په وجه باندې د اورو بحران په کې پیګه کې راغلو او هغه وجه سره دا اورو ډیر ګران شو نو لہذا څنګه چې سابقه زمونږ د پاکستان تحریک انصاف د ګورنمنت تیر شي نو آی کې هغه عوامو ته یو ریلیف ورکړو چې هغه خپل سرکاري اورو چې کم دی هغه خرڅول عوامو باندې او ارزان ریټ باندې هغه ورکول نو زما چې کم دی صوبایي ګورنمنت ته زمونږ کې پی کې چې کم وزیر اعلی صاحب دی هغه ته درخواست دی چې تاسو چې کم دی جدي لپاره فوري تور باندې چې کم دی یو فند ریلیز کړي او څنګه چې مخکې چې کم دی هغه کوټي وی سیستم هغه غریبانو ته چې کم دی هر کلی ته هر انسی ته په وړتل او هغه ته چې کم دی هغه غریبانو ته چې کنه په ارزان قیمت باندې ملاوي ده هغه کې بریلیف نو هغه په وجه باندې عوامو ته چې کم دی یو ډیره فایده مشي او دا کم بحران چې راغلی دا وړو دی په وجه باندې مخنیوي مشي جی السلام علیکم اجي شیخ خپل تعارف وکړئ زمانو مجھے شہزاد از ایکس ہیڈ ماسٹر ما اورو حواله سره خبرو کړئ په دا یو وخت شو چې اورو ګران شو نو زه دا وایم چې اورو ګران شو نو غریبو ته تکلیف دی کنه نو کم از کم د حکومتونو له پکا د کوي فاق د کو د غری چې غریب خیال خو ساتي کنه چې هر څه خدا نو چې ردا کسوار دی کسوار کم از کم د غریب یو سړی ټاټ کی مار دی هغه د ورځ یک دانه کیږي یا نه کیږي خو دلته دا خبر روزي او دلته په توړه په 24-2500 روپیا اخلي تکلیف غریب ته چې دا خبره کوي مهرباني او کنه وړ ګران شو کنه مونږ غریبی ته ته برابرولې شو مثال خو نن په یو ریټ باندې والا سبا په بل ریټ والا په بل ریټ والا دا 200 روپۍ په او مېشتو کې نه لشي هغه چې بس په یو مېشت کې دا 200 روپۍ کټې نو دا خو غریبی ده کنه یاره ډېر زیاته غریبي ده زموږ د پاکستان غریب ملک دی ګوره بوټو صاحب هم ویلې زما پاکستان غریب ملک دی دا غریبانان پرې چې دي بار ملک السلام علیکم صاحب اورو ګران شوی دی د 1400 نه ډایرکټ 2200 شو سویل بغواړي السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس جی موږ د حساب کتاب خراب کړي د کې پته نه لګي د بازار اس پته نه پنجاب نه وړو بند شوی دی لګي په اسانه نه راپېږي او د روز په روز نه سوا کېږي او دا څنګه راځي دا په دې ودرېږي ولاړ هم نه دي په چې ورځ کې ګنټه کې یو لټي بیا ګنټه پس بل لټي بیا ګنټه پس بل لټي نو سارا ماښام پورې 15 پیریډ چینج کېږي لګیا دی او ولاړ هم نه دي چې دا به انتهایی به کمې ته رسي پته نه لګي اخوا سیلاب هم راغلی دی ساغي سختي واغشته نو مسله دې اسانه کې په ملک باندې داسې افتونه را روان دي په در په چې مونږ په ځان کار نه کوي اجي صاحب اورو ګران دی اورو د پنجاب نه بن شو سویل بغواړي نو وړه خو جی ګران شوي دي او دکانداران دا خبره کوي چې غنم ګران شوي دي نو د دې د وجې نه میلونو والا ریټونه سیوا کړي دي او وړه ګران دي او څه دا لارې هم بندې دي او څه سیلابونه دي پنجاب باندې د هغې وجه هم کیدی شي نو دلته مارکیټ د وړو چې کوم دی ډېر تیز روان دی جي روزانه 100 او 200 روپۍ توړه ګرانېږي د اورو حواله څخه خبره کوو اورو ګران شوی وړه خو د سورو کې ډېر زیات ګران کم سے کم 600 روپۍ توړه ګران نشوله او اوس مین مسله دا ده چې پنجاب حکومت اټکم بند کړلو فی ګاډي 35000 روپۍ علی دا خلک وایي چې دا اورو چې دي دکاندارانو ګران کړي دي یار دا د منلو خبره دکاندار به یو شی ولې ګرانوي دکاندار ځان نه یو شی هم نشي ګرانولی او نه د هغه دومره دغه شته چې هغه یو شی ګران کړي دا ټول د دې حکومت میل ملاپ دی او دلته د ضلع انتظامیه والا راشي نه خبره ناسره پیښولې نورم دکانداران د عوام دشمن جوړی پیښولې دکان ول سیل کې نو خو بیا هم دومره کوشش کوو کم ځینې وړه راغواړو چې زموږ په دې صوبه کې وړه ختم نشي خلکو ته خو وړه میلاویږي خدسالي نه راځي دوی باقاعده راشي زموږ دکانونه سیل کې نو دغه بېله لانجه ده دا چې دا ټول وړو والا بند شول ته ووایه
دا خلک وړه به بیا څنګه ملاویږي رزق الله ورکوي زمانه هم خپله وسیلې که نه هغه وسیلې مو له دي دوکاندۍ نو دا به بیا څه کوي دا خلک هغه وایي ګران دي خو چې میلاو شي راته دلته یې له دوکانونه سیل کړي پنجاب هغه ځینه بند کړل نو څه به کوم په دې هفته کې څونه دا اوړه ګران شو 700 روپۍ تر وړه ګرانه شو ګرانېدو څه مزید دغې شته روان دي بیخي بالکل روان دي نن کېدی شي 200 نوره ګرانه شي حالات داسې وه بس الله دې رحم وکړي او الله دې په موږ